السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی و یو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ په چینار کې تره وراره د پیغلې جینۍ په سر باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول. دوستانو تره وراره په کومه طریقه قتل شول ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر انشاء الله خامخا وکړئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. تره وراره د یوې پیغلې جینۍ په سر باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول. دا واقعه په چینار کې رامخې ته شوې ده. ډېر زیات ظلم شوی چې تره وراره د یوې پیغلې جینۍ په سر باندې قتل شول. هم هغه پیغلې جینۍ سره مینه کوله، وراره هم هغه جینۍ سره مینه کوله. چې کله یې تره ته پته ولګېده چې زما وراره هم دغه جینۍ سره مینه کوي نو تره ته یې ډېره زیاته غوسه ورغله. او چې کله یې وراره ته پته ولګېده چې زما تره دغه جینۍ سره مینه کوي نو وراره ته هم ډېره زیاته غوسه ورغله. نو یو بل پسې تمانچې راواخېستې، یو بل پسې مشینونه راواخېسته، په یو بل باندې ډزې شروع کړې. دغه ډزو په وجه باندې تره مو لګېدو، وراره مو لګېدو او دواړه ډېر په بد حال باندې قتل شول. دوستانو د دې نه څه شول پکار دی چې دوی خپل مور او پلار هغه جینۍ کره ورلېږلي، تره هم ورلېږلي، وراره هم ورلېږلي. بیا د هغه جینۍ کور والا خوښه وه دې دواړو کې ال چاله ورکوله. خو نه دوی داسې ونه کړل، دوی داسې کمعقلتوب وکړو چې دوی ډېر زیات غلط قدم اوچت کړو، په یو بل باندې ډزې وکړې، هغه هم د یوې پردۍ جینۍ لپاره. او بیا یې دواړه ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول. دوستانو پولیس وایي چې د دې دواړو غلطي نه وه. دغه جینۍ به د وراره سره هم خبرې کولې او تره سره به هم خبرې کولې. دغه دواړه یې په یو بل کې په جنګ کړل او ډېر زیات بېدردۍ سره یې قتل کړل. الله دې وکړي چې دوی ته انصاف میلاو شي، هغه جینۍ ته ښه بدترین سزا میلاو شي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر انشاء الله خامخا وښئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.